نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون صدق الله العظيم سورة آل عمران سلورم پارا 98 نمبر آیت کی ددی آیاتونو د مخکې آیاتونو سره ربط او مناسبت دادي چې په مخکې آیاتونو کې د اهل کتابو مرزونه ذکر شو اوس په دې آیاتونو کې هم د اهل کتابو مرزونه ذکر کیږي په مخکنی درس کې د اهل کتابو هغه مرز ذکر شو چې په الله پاک باندې په ابراهیم علیہ السلام باندې په یعقوب علیہ السلام باندې دروغ وي پنننی درس کې دا ذکر کیږي چې دا اهل کتاب د اسلام او د نبی علیہ السلام څومره سخترین دشمنان دي دا اهل کتاب د نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کوم صفات په تورات کې ذکر شوی دا غي تحریف کوي او د نبی علیہ السلام د صفاتنا چې الله پاک آیاتونه دي دا غیر انکار کوي نو الله رب العالمین نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته فرمایي چې دی اهل کتاب ته وایا چې تاسو ولید الله پاک د آیاتونو انکار کوئ د اخر زمانه د پیغمبر چې کوم علامات تاسو ته معلوم دي تاسو ولې هغه نه منئ او بل اهل کتاب کوشش کوي چې مسلمانان د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه لري کی د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په دین کې عیبونه او نقصانات کار کی د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په دین او خدمت کی عیبونه پیدا کی پدې کوشش باندې د اهل کتاب لګیا دي او نبی علیہ السلام نه صحابه لري کوي نو الله پاک فرمایي چې اے اهل کتاب تاسو د دې مرض نا زغافلا او نا خبر نیم تاسو په دې مرض به تاسو ته سنگین سزا درکوم یا ساتي تاسو په عمل باندې خبردار بلیو پیرا شماس ابن قیس یهودی د صحابه کرامو په خپل منځ کې د جنگولو د پاره یو منصوبه تیار شماس ابن قیس یهودی یو بل سړی شاعر اونیو او دې شاعر ته وی چې د اوس او خزرج قبیله چې پخوا خپل منځ کې څومره جنگونه او دشمنۍ تیرې شوې دي دا غي مبارک یو قصیده جوړه چې دا قصیده ته وې چې نا اوس او حضرت قبیله صحابه په خپل منځ کې په جګړه شي ځکه اوس او حضرت قبیله مخکې مشرکان او به ایمان راوړل صحابه شو نو دی يهودي دا منصوبه تیار کړي چې دا صحابه په خپل منځ کې وجنګي نو یو سړی شاعر ونیو او هغه شاعر داسې شعرونه وایي چې د دې د پخوانو مړو او د ظلمونو قصې پکې وکړي چې ستا په پلار دې پلار دومره ظلم کړو او ستا په نکي دومره ظلم کړو او د پلار دې زوی دومره ظلم کړو دې پلار دې دومره کړو هغه غړي قصې وته بیا را تازه کړې په شعرونو کې نو خامخا کې او سړی ډېر سخت دې زړه والي او چې هغه د پلان هغه تکلیف را یاد کړي خامخا ځین کې سره د مور تکلیف را یاد کړي د نیکه تکلیف را یاد کړي خدای پلانې په کړو نو خامخا سړی ځین کې هغه بیا صحابه کرام ته چې کله دی يهودي دا قصیده او ویل صحابه په خپل منځ کې بیا په خپګان شو
دواړه ډلې صحابه یو بل ته تورې په لاس ودرېدل. تا زما پلار وجلو، تا زما نیکه وجلو، لاسونه خولې ته تا کټ کړو. نو چې هغه قصې مخې ته رالې، صحابه دواړه ډلې خپل منځ کې خلاف ودرېدل. قریب و چې په یو بل باندې دې ګزارونه کړي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته چا پیغام ورکړ چې تاسو دلته ناسئ او صحابه کرام دې په خپل منځ کې یو بل ته تورې رېستې جنګ شروع کړ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابه ځان سره کړل او فوراً د صحابو دې میدان ته راورسېدل او دې یې منع کړل. الله پاک دا آیات نازل کړل چې تاسو د کافرانو ولې منئ؟ دا چې چا د قصیده وویله دا خو یهودي دی، او دا چا چې ولا پیسې ورکړي دي شماس ابن قیس دا هم یهودي دی. نو یهودیان خو غواړي چې تاسو په خپل منځ کې مسلمانان وجنګئ، نو د دې مه منئ. اوس تاسو دومره په اختلاف کې واچولي دي، یهودیانو مو ومنل چې په قصیده باندې تاسو په اختلاف کې پرېوتئ. نو الله جل شانه دا آیاتونه په دغه موقع نازل کړل. کله چې دا آیاتونه نازل شول، نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابه کرامو ته ولستل وكيف تكفرون وانتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله. دا آیاتونه ولستل صحابه کرام واپس خپل منځ کې اختلاف ختم او مینا محبت برقرار پاتې شو. دا نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه کمال شفقت. صحابه کرام په خپل منځ کې خفګان، نبی علیہ السلام په خفه شو، فوراً یې جوړ کړ خفګان مه کوئ، دا کافران تا جنګوي د دې مه منئ، خپل منځ کې اتفاق پیدا کړئ. او بل نبی کریم صلی الله علیه وسلم رحمت للعالمین. نو صحابه کرامو ته چې الله پاک رحمت راورسېد، هغه خفګان واپس ختم شو، په خپل منځ کې مینه محبت اتفاق پیدا شو. دینا معلومه دا شو چې دا یهودیان همیشه لپاره کوشش کوي چې مسلمانان په خپل منځ کې په جنګونو، او د یهودیانو همیشه کوشش د اسلام او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم دشمنی ده. دا ډېر سرکشه خلک، دا د پخوانه دا سره روان. نبی علیہ السلام په دور کې څومره ظلمونه چې کېدل د دې بنیاد د یهودیانو، څومره اختلافات او شر او فساد بنیاد پیدا یهودیان. اوس په تمامه دنیا کې یو ملک د یهودیانو اسرائیل چې په شیطانه کې او په ظلمونو کې ټولو نه زیات مخکې شر پسند خلک. اسرائیل ولا منګس نه وایي چې دا ډېر بد خلک دي، دا یهود. او په قرآن کریم کې چې د دې څومره قباحت ذکر شوی دی، دومره د بل چا نه ذکر شوی. دا ډېر سرکشه خلک د اسلام او د نبی علیہ السلام دشمنان خلق. اسرائیل دا د مسلمانانو چرتم دوستان نشي کېدی. او یو ناپوهه صدر صاحب یا وزیر اعظم صاحب کمقل شي او وایي چې د دې سره په تعلقاتو کې پیدره داخلت نه پی کمقل چې الله و استاد پکې نقصان نه ته الله ولې نه چې الله پاک کې دا يهوديان عیسایان استاد دوستان نشي کېدی. نو دا الله امانه د مسلمانانو سره دوستي قائم. په تمام دنیا کې د مسلمانانو ډېر ملکونه دي چې د مسلمانانو بادشاہان په خپل منځ کې د یو بل سره ټیک شي، بلا قوت به جوړ شي، د مسلمان سره دوستي نه کوي او د يهوديانو نه تاویږي. کاغه زمونږ د وطن دا مشران دي او که د نور اسلامي ملکونو مشران دي د يهوديانو نه تاویږي، لکه دې نه څه غواړي. دا خدای ویلي چې ستاسو دوستان نشي کېدی، د خدای اومنه مسلمان سره دوستي قائم کړي. مسلمانانو ډېر ښه ملکونه دي، ایمان دې پکې، کم از کم د دې مشرانو داسې اتفاق پکار چې د مسلمان سره مینه، کافر سره مینه نه پکار. نو الله جل شانه فرمایي قل تو فرمائے پیغمبر علیہ السلام یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لم تکفرون بآیات اللہ، تاسو ولې کفر کوئ د الله پاک آیاتونو باندې. والله شهید، والله پاک شهید گواہ دی علی ما تعملون، تاسو په عملونو باندې. قلت فرمائے پیغمبر علیہ السلام
یا اہل الکتاب اے اہل کتاب لم تصدون عن سبیل اللہ تاسو ول خلق بندوي د الله پاک د لار او د الله پاک د دیننا من هغه چاله امن چې ایمان وروړي تبغونا تاسو لټوي په دین د الله پاک کې عوجن کوواله وانتم شهدا او حال دا چې تاسو په خپل حال باندې گواهان یې خو پیږي چې نام غلط کار کو مسلمانان د دین ته لري کو او زمونږ کوشش دا چې د نبی رسول الله ملګری مونږ لري کو دا تاسو په خپل غلطي پیږي وما الله بغافل عما تعملون او ندی الله پاک نا خبر اساس د عملنا یا ایها الذين امنوا مؤمنان ان تطيعوا فريقا كثرتا تابعداري کوي د یوې ډلې من الذين دایکسان اوتوا الكتاب چغیت کتاب ورکړي شوی يهوديان يردوكم ندیب واپس کی تاسو بعد ایمانکم کافرین پس دستاسو د ایمانون کافران تاسو په کفر تواړي وكيف تكفرون تاسو څنګه کفر تب اوړي وانتم تتلى عليكم آيات الله او حال دار چې لستی شي پتا سو باندې آیاتونه د الله پاک وفيكم رسول پتا سو موجود دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم ومن يعتصم بالله او هر اسوک چې منګول ولګولې په دین د الله پاک دنیا مضبوط دنیا په دنیا عمل وکړو فقد هدي الى صراط مستقيم فتاقي سرد هدايت او شو د نه غلار واخذ دعوانا الحمد لله رب العالمين